السلام علیکم ملګرو د بنو واقعه او د جمعیت علماء اسلام ترجمان اسلم غوري د دې په شدید الفاظو کې مذمت کړی دی او سخت رد عمل ظاهر کړی دی او د جوډیشل انکوایري مطالبه کړې ده. اسلم غوري زیاته کړې ده. اسلم غوري وایي کومې ادارې چې د هغوی ذمواري امن او امان قایمول دي نو د هغوی او د عوامو په مابین کې فاصلې زیاتیږي، نفرت زیاتیږي د داسې واقعیا په وجه باندې. اسلم غوري وایي هغه خلک چې د هغوی په لاس کې د امن جنډه وه او هغوی د امن دپاره راوتي وو، هغوی د ریاست نه غوښتنه کوله، خیرات یې غوښته، په بدله کې امن یې غوښته، په هغوی باندې فایرینګ کول او هغوی ته په بدله کې لاشونه ورکول، سری وینې ورکول. دې سره د ریاست بنیادونه کمزوري کول دي. په دې وجه باندې هغه ډېر سخت رد عمل ظاهر کړی دی او د جوډیشل انکوایري مطالبه کړې ده. بل طرف ته تاسو ته په سکرین باندې ښکاري چې د دې واقعیا په وخت کې او په موقع باندې د ټولو ناول یو داسې کس اسپتال ته رسېدلی دی، هغه ځای ته رسېدلی دی او د هغوی سره کلک ولاړ دی. هغه د هغه تعلق د یو مذهبي جماعت سره دی، سینیټر مشتاق احمد صاحب چې د جماعت اسلامي سره تعلق دی، د ټولو ناول دا ورسېدلی دی او دغه سرخولی به تاسو ته ښکاري. دا بیا د دې باوجود راځي اعتراضات کوي په مذهبي جماعتونو باندې، په علماو باندې. پښتون کلم نشي یو کېدی. داسې میراثیان او داسې فسادیان خلک چې په معاشره کې موجود دي نو پښتون به کلم یو نشي. د احتجاج او د امن پاسونو چې په دې کې هر سړی موجود و، په دې کې د هرې پارټۍ والا موجود و، په دې کې علما موجود و، په دې کې عوام، نوجوانان، بوډاګان، هر قسمه خلک پښتانه ټول رایو شوي و او هغوی د امن ناره لګولې وه او د امن پرچم یې چې کوم دی هغې اوچت کړی و. ټول په اتفاق او په اتحاد باندې راوتي وو، خو داسې فسادیان بیا منځته راغله او هغوی بیا د فساد خبرې شروع کړې او په علماو باندې اعتراضات شروع کړل. یعنې د دوی مقصد دا دی چې دا پښتون یو نشي او دا په سکرین به تاسو دا بل تصویر هم ښکاري. اطلاعات دا را روان دي چې په دې واقعه چې کومه شوې ده په دې کې فایرینګ د ټولو نه پیله دی سرخولي کړی دی چې دا د دې بابک خوریا کیږي. بل طرف ته الیمین ګنډپور د هغه خلاف زبردست ټرین روان دی چې یا د دې واقعه چې کوم ذمه داران دي هغه دې ونیولی شي، هغه دې کیفر کردار ته ورسولی شي او یا مهرباني وکړه استعفا ورکړه او اعلان وکړه چې زه بې اختیاره یم، ما سره هېڅ قسم اختیار نشته. د الیمین ګنډپور خلاف په سوشل میډیا زبردست ټرین روان دی او د ده نه په هغه ټرین کې د استعفا مطالبه کیږي او دا ټرین مشترکه روان دی. ټولو سیاسي پارټیانو دا هغه که د پی ټي آی والا دی او که نور دي په دې کې زبردسته حصه اخیستې ده او یو زبردست ټرین یې شروع کړی دی.